پاین کې چې کم ترمیم شوی دی نو اوس په غریب سړي ته چې دی په هغې کې انصاف نه میلاویږي. لکه اوس سپریم کورټ کې تاسو اپیل کوئ نو تاسو به 10 لک روپۍ چې دی دا به ځان سره وړئ نو 10 لک روپۍ د هغو فیس دی د هغې نه وروسته به تاسو هلته اپیل کوئ. د دې نه مخکې چې دی دا 50,000 روپۍ و. ځینې کسان خو وایي دا د پی ټي آی دپاره چې دی دا آیین کې ترمیم شوی دی دا یوازې پی ټي آی نه په دې کې ډېر غریبانان چې دي هغه پکې خراب شو. اوس یو غریب سړی دی او هغه هلته کې په دغه کې اپیل کوي په سپریم کورټ کې اپیل کوي نو لاول به 10 لک روپۍ چې دی دا به پیدا کوي. بل لا چې د دې سره به په سپریم کورټ کې کیسونه چې دي دا به هم کم شي ځکه غریب سړی چې دی هلته کې به اپیل نشي کولی. د غریب سره خو 50,000 هم نه دي خو درمیانه کم کسان چې دي د هغو سره هم دا نشته 10 لک روپۍ به ورسره نه وي نو هغه به هلته کې اپیل د دې د وجې نه نشي کولی. او ځینې کسان وایي چې دا د پی ټي آی دپاره چې دی ترمیم شوی د پی ټي آی چې دا هغه خالي د دې نه خلاف ده نو دا یوازې پی ټي آی نه دا د غریبانو دپاره هم دی. او سبا ورځې به تاسو ګورئ دغه کسان به راوچتېږي کومو کسانو چې دې له ووټ ورکړی دی د دې ترمیم دپاره هغه په دې کې چغې وکاږي چې دا پکې پلانی چل شوی دی دا پکې پلانی چل شوی دی او په دغه سیاستو باندې چې دی تاسو به دوکه کوئ او ستاسو نه به دوباره ووټونه چې دي هغه به ستاسو نه اخلي ځکه چې په دې کې غریب سړی چې دی هغه ته به اوس انصاف چې دی دا به نه میلاویږي ځکه چې هلته کې به هغه په سپریم کورټ کې چې دی اپیل به نشي کولی.